حدیث خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ هغه حدیث قدسی دی، انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې کله الله رب العزت زمکه پیدا کړه نو د زمکه خوځیدل داسې او درېدل نه، دا عمدا سے خوځیدا الله جل جلاله غرونه پیدا کړل، غرونه الله پزمکه باندې میخونو په شکل باندې اولګول، زمکه په خپل حال باندې ودرېدلا، فرشتو د رب العالمین نه تاسو کوې فرمایل یا الہ العالمین د زمکه نه سخصیستا بل پیدا کړي کنا، الله ورته فرمایل آو زمکه د پارا سخصیز هغه غرونه دي، الله رب العالمین تا فرشتي درخواست کی یا الہ العالمین اے کریم رب د غرونو نا سخصیز کمه ہوتا پیدا کړي کنا، وی فرمایل او اے فرشتو ما داغه نه اوس په سخت پیدا کړي دا، اوس پر په وجبان دي غرونو کې لاري جوړيږي، غرونه کټ کیږي، یعنی غرونو نه سخت چیز هغه اوس بنالا، مضبوط چیز هغه اوس بنالا، ورته وی اے الہ العالمین د غرونو نه سخت چیز د اوس پنی نه سخت چیز بلکم چیز تا پیدا کړي کنا، وی هغه چیز دی، وی اوس پنه می سخت چیز اور پیدا کړي، اور هغه دا اوس پنه ویل کوي او بیا چې مسلمان یا هر بنده ته نه جوړول غواړي اقرنګ ته نه جوړيږي، نو اوس پنه اور ویل کړه دا شي ته نه جوړ شو، اوس پنه اور ویل کړه نو شریعت نه جوړ شو، اوس پنه اور ویل کړه نو دروازه گیټونه ته نه جوړ شو، اوس پنه اور ویل کړه هغه نه مختلف اشیاء جوړ شو، و یاره اور خو به د ټول نه سخت دی، الله رب العالمین فرمایل د اور نه بل یو سخت چیز ما پیدا کړي چې هغه ته د اور سخواله نه رسیږي، یا الہ العالمین داس چیز دی، الله فرمایل دا باران دی، باران اوبه په اور باندې واچول شي، هغه اور سخت نه سخت هغه مرشي ختم شي، فرشتو ویل او یا رب واقعي خبره ده چې اوبه د اور نه سخت دي ځکه اور ورته ټینګې دی نشي، به فرشتو فرمایل الہ العالمین د اوبونه بل سخت شتا، الله ورته فرمایل آو د اوبونه بل سخت هغه هوا ده، هوا ته زه حکم وکم نو هغه د ډکه وریځو د اوبو روانه کې دی یو خار نه بل خار ته بوزي، ټول اوبه د وریځو هغه ډکه رواني وي او دا هوا ورپسې وي چې کوم خوایزه وغواړم الته بوزي، یعنی هوا د اوبونم سخت ده، به فرمایل چې الہ العالمین عجیب خبره ده د دنه بل سخت خو بنئ، الله ورته فرمایل د دینه مضبوط چیز درته ونخم، یا الہ العالمین ضرورت او خایا، الله ورته فرمایل زما د مؤمن صدقه ده چې زما مؤمن صدقه د خدای پر رضا باندې الله په خلاص باندې صدقه ورکی غسلاس نه خبر نشي، نو اے پرشتو اوري زما یو بنده مؤمنا چې هغه په پټ لاس باندې صدقه راوالي بل مسلمان ته ورکی، الله جل جلاله فرمای دی قوت نہ اور رسیگی نہ اسپن رسیگی نہ غرون رسیگی نہ ہوا رسیگی، اللہ جل جلالہ فرمائے رز قیمت باندھی بیو سخی انسان اللہ را پاس ہے، اے زما بند پاس آز جنتا دی بویا الہ العالمین ز خدا سید جنت مستحق نیما، یا اللہ پکم یو عمل ما جنت تبوزی، اللہ بہت فرمائی اے زما بندہ تاکہ یو صفت چاغا زما صفت ہے پا اغی صفت تی جنت تبو زما، اکم صفت ہے اللہ اغا دا صفت ہے چتاب ورک لکولا او پٹ بدی کولا، اللہ دی زمان صدقات پٹ قبول کی، دا دیر لوی خون گئی صدقات
نو غرض مې دا دی چې ښا صدقه ورکول کې دومره لوی اجر دی. نبی علیہ السلام فرمای چې په دې سره مصیبتونه ختميږي، مصیبت په صدقې سره ختميږي.